کې په دغه ورځو کې بیا خاص یو ورځ ده چې هغه ته ورځ د عرفات وایي. عرفات ورځ چې ده په نورو ورځو کې بیا بهترینه ورځ ده. عرفات ورځ روژه په نورو ورځو کې بیا بهترینه روژه ده. په دې کې هم څه حدیث درته وایم، بیا ټیم انشاءالله سره پوره کیږي، بیا به تقریر ته زه اختتام ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړله چې د عرفات د ورځې روژه څنګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څوک چې د عرفات د روژه نیسي، د عرفات په ورځ روژه نیسي، الله به د 2 کالو ګناهونه ورته معاف کوي. یو هغه کال چې هغه مخکې ورباندې تیر سو، یو هغه کال چې راتلونکی وي، الله د 2 کالو ګناهونه ورته معاف کوي. سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د عرفات د روژې پوښتنه وسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله یغفر السنة الماضیة والباقیه، الله به د تیر سوي کال ګناهونه درته معاف کوي او الله به د راتلونکي کال ګناهونه درته معاف کوي. څوک چې د عرفات د ورځې صرف روژه ونیسي نو خداوند متعال به د 2 کالو ګناهونه ورته معاف کوي. عبدالرحمن بن ابي بکر، عبدالرحمن زوی د ابوبکر، عبدالرحمن صاحب فرمایي عبدالرحمن صاحب یو ورځ خپل د خور کور ته داخل سو. کومه خور؟ چې عایشه نومېدله. کومه خور؟ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شډه مبارکه وه. کومه خور؟ چې هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور مبارکه وه. کومه خور؟ چې هغه د ټولو مسلمانانو مور مبارکه ده. عبدالرحمن صاحب خپل خور ته داخلیږي، خپل د خور کور ته داخلیږي. ورځ د عرفات ته د عرفات ورځ ده. عایشې رضی الله تعالی عنها په دغه ورځ باندې روژه نیولې ده. ګرمۍ هم اخیستې ده، دا سخته ګرمي وه، داسې لکه دا وارې خولې هم ورباندې را روانې وې، ډېر په شدت کې وه، ډېر په سختۍ کې وه، روژه یې نیولې وه. عبدالرحمن صاحب ورته وویل، خپل ورور ورته وویل ای عایشې افطري، روژه ماته که. عایشې ورته فرمایي خپل ورور ته وایي څنګه روژه ماته کړمه؟ قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي. یقولو، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان صوم یوم عرفة العام الذي ان صوم يوم عرفة العام يغفر العام الذي قبله. یعنی مطلب د حدیث دا دی چې په دغه ورځ باندې چې عرفات ورځ ده، چې په دغه ورځ باندې څوک روژه ونیسي خداوند متعال به د 1 کال ګناهونه ورته معاف کوي. او د هغه رقم بل حدیث کې راځي مسروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ عایشې ته داخل سو، عایشې په کور باندې داخل سو، عایشې کور ته ورغی ورځ د عرفات ته. مسروق رضی الله تعالی عنه روژه نه ونیولې. مسروق رضی الله تعالی عنه عایشې ته وویله ای عایشې لږ اوبه راکړه زه چښمه. عایشې رضی الله تعالی عنها خپل غلام ته وویل وایي مسروق ته هغه مسروق رضی الله تعالی عنه ته شات ورکه، عسل ورکه. او بیا مسروق رضی الله عنه ته وویل عایشې وایي مسروقه تا روژه نه دی نیولې؟ د عرفات روژه دې نه دی نیولې؟ مسروق رضی الله عنه ورته فرمایي چې ای عایشې ما خو دا سوچ و فکر و چې دغه ورځ به د لوی اختر ورځ وي نو ځکه ما روژه نه دی نیولې. عایشې څه فرمایي؟ وایي ما سمعت یا مسروق، وایي تا نه دی اورېدلې ای مسروقه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعدله ب1000 یوم. آیا تا دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات ورځې د 1000 ورځو نه شمارله؟ یعنی د عرفات ورځ دومره ثواب لري چې په دې کې څوک روژه ونیسي لکه 1000 ورځې چې روژه نیولې، تقریبا څه زیات و کم 3 کاله راځي. نو دا خصوصا د عرفات د ورځې د روژې برکات، څوک چې د عرفات ورځ به روژه ونیسي. خو لیکن دا چا خاص، دا هو خلقو ته خاص دی چې هغه حاجان نه وي. کوم خلک چې حاجان وي یعنی د عرفات کې دننه موجود وي، د عرفات په حدودو کې موجود وي، هغو زموږ مذهب دا دی چې هغه دې نه نیسي، روژه دې نه نیسي. ولې؟ ځکه هغوی د نور عبادت نه څه وځي. نور چې کوم د مقصودي عبادت دی، دعاګانې دي، عاجزي ده، وژړا ده الله ته، فریاد او افسوس دی چې کوم عرفات کې کوي، هغسې به دی وولیږي، روژه به یې کمزورې کړي. نو ځکه حدیث کې راځي ابو هريره صاحب څه وایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفة بعرفة. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي منع فرمایله ده د روژې د چا د عرفات، خو په عرفات د حدودو کې به روژه وای نه نیسي. اوس څه کول پکاري؟ زما اواز خو ټولو واورېدئ چې عرفات ورځ د روژه دومره ثواب لري. اوس دا کول نه پکار چې یاره مولوي صاحب یا بد تقریر وکړي یا ښه تقریر وکړي، بس خبره خلاص سول. په دې باندې عمل کول پکاري. راځئ چې دغه عرفات ورځ ټوله په مشترکه سره ونیسو دا روژه. دا یو غنیمت دی. بیا به کال ته څوک مړه څوک ژوندي، مرګونه خو زیات سوي دي. بیا به کال ته موږ باندې عرفات ورځ راځي که به نه راځي؟
نو راځئ د عرفات روژه ټوله ونیسو چې خداوند متعال د 2 کالو ګناهونه الله راته معاف کړي. د 1 کال تېر شوي ګناهونه چې کم 1 کال مخکې تېر شوي د هغه هم الله راته معاف کړي، او 1 کال چې وروسته کم ګناهونه 1 کال چې وروسته کم ګناهونه موږ ته کېږي دا هم الله راته معاف کړي. راځئ او په موږ باندې د زنانه په دغه کار کې ډېر تکړه دي. دا خبر چې زنانو ته انشاءالله تاسو ورسوئ، زنانه بیا خامخا بیا نیسي روژه. دا ورسه زنانو ته ورسوه چې پلانکي مولوي صاحب داسې خبره وکړله چې څوک عرفات روژه ونیسي الله به د 2 کالو ګناهونه ورته معافوي. دا یو. بل تکبیرونه تشریک دي. تکبیرونه